السلام علیکم. نن یو څو غټ خبرونه دي او هغه باندې به درته زه خپله تفسیره وکړم. یو خو دا چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مهم شروع دي او نن په دریو ډسټریکو کې په پولیو ورکرانو په پولیس باندې حملې شوي دي، یو په کرک کې، یو په بنو کې، یو په لکی مروت کې. پای کې څه زخمیان دي، یو ځای کې پکې هغه پولیو ویکسین یې تختولي او یو پکې پولیس شهید شوی دی. د پولیو باره کې یو دغه علاقو کې یو تاثر دا دی چې کیدی شي داسې د انګریزانو یا د یهودیانو سازشي او دوی پکې داسې کوي چې مسلمانانو یا د پاکستانیانو د بچو د صلاحیت ختمي یا څه نقصان ورته کوي. نو که چېرې دا یي نو د پولیو قطرې خو ډېر مخکې نه شروع دي او د پاکستان آبادي ورځ تر ورځه ډېر تیزۍ سره په دنیا کې روانه ده. نو دغه سازش خو ماته ناکام ښکاري. دویمه خبره دا ده که د پولیو انګریزان یا یهودیان سازش کوي نو پاکستان کې 99% دوایانې د یهودیانو جوړې دي او دا پیپسي وغیره چې هر سړی اسکیدام دی. که دوی سازش کو خو په دغه کې به اچولې وي نو مسله به ختمه شوې وه او بیا چاته پته هم نه لګېده. خو مسله څه ده؟ مسله دا ده چې دا ځینې بیماریانې د دنیا نه په ختمې شوي دي، په دې پاکستان، افغانستان او یو ملک نیم کې نورې پاتې دي. نو هغوی سره دا مغرب سره یره ده چې دا بیماریانې که د پاکستان نه سړی راشي یا د افغانستان نه راشي زمونږ ملکونو ته او بیا را شروع شي نو زمونږ بچو ته به خطرې. نو ستا بچي بچکۍ په دې وجه چې خپلو بچو سره خطره ده. ما چې دا درته ووایم اکثر د خلکو مسکنسپشن وي. دویمه خبر دا ده چې عمران خان په جیل کې نن 1500 ورځې برابر شوي او په هغه باندې د 270 نه سیوا جعلي FIR دي. کو یو جرم چا کړي که نه دا FIR ته وایي فرست انویسټیګیشن ریپورټ. دا دومره خطرناک شی دی چې په چا باندې یو FIR وشي په 6 کاله کې ځان د هغې نه نشي خلاصولی. عدالتونو دومره فرسوده نظام دی. خو 270 FIR دا مطلب دی چې هغه باندې هیڅ جرم نشته، صرف د یو FIR نه بل ته پس چل بانوي په جیل کې ساتي. خو هغه نن بیان ورکړی چې 1500 ورځې نه 15,000 کاله مې پکې تیر کې نو زه دوی سره سرنډر نه کوم، د عوامو په حقوقو ډاکه چې چا چولې هغوی سره ډیل نه کوم. بل دا چې نن الجزیره یو ویډیو مې وکته په سوشل میډیا، ډېر دغه الجزیره ډېر مشهور چینل دی، هغې کې یو کلیپ کې ښیي چې په سیکیورټي فورسز په اسلام آباد کې په AK-47 باندې ډایرکټ فایرنګ کوي. فوټیج ډېر وایرل دی. ډېر د افسوس خبره ده. یو خبر دا دی چې پنجاب اسمبلی کې ممبران چې دي نو هغه کیدی شي ډېر غریبانه دي، د هغوی په تنخواه کې فی کس 4 لاک روپۍ اضافه وشوه. یو طرف ته خلک د اورلګې نه مري، خودکشي کوي او دوی صرف د اشراف یا خپل مراتو کې اضافه کوي، عوامو ته هیڅ ریلیف نه ورکوي. نو دا یو خبره وه ما چې تاسو ته پته ولګي. بله ورځ په مري کې یو ګرینډ قومي جرګه شوې وه او کې شاید خاقان عباسي چې د مسلم لیگ مخکې لیډر و، سابقه وزیر اعظم هم دی، هغه هم پکې شرکت کړی. نن حکومت د مري د خلکو باندې دهشتګردۍ FIR درج کړی چې دوی دا ګرینډ جرګه ولې وکړه. لکه سوچ وکړه، جرګه نشي کولی، اواز نشي چوتولی، د ظلم خلاف خبره نشي کولی. مخکې به بلوچیانو ګیله کوله، قبایلو به کوله، موږ پښتنو به کوله. اوس د مري کې چې ته جرګه کې نو د حکومت به باندې د دهشتګردۍ FIR کوي. بل یو هغه ډېر تکړه دغه چې هرمیت سنګ، د هرمیت سنګ چې کله فیلډ ته راغی جرنالیزم یې شروع کړو نو د پاکستان ادارو به مغرب ته ښوده چې وګوره دلته کې اقلیتونو له دومره حقوق دي چې هغه هم ازادۍ سره په چینلو کار کوي. اوس په هرمیت سنګ چې خپل خیالاتو اظهار وکړو چې دا فرسوده نظام څه کوي، د عوامو خلاف دا ظلم دی، نو په هغه باندې اسلام آباد کې FIR د پیکا ایکټ لاندې جوړ کړی چې پای کې ضمانت وشو. نو نن FIA سایبر کرایم وینګ پېښور د هغه خلاف انویسټیګیشن شروع کړو او اوس دغه روانه ده. او بل یو خبر دا دی چې د امیر حیدر هوتي چې دی د عوامي نیشنل پارټۍ مخکې صوبایي صدر او وزیر اعلان پاتې شوی، د هغه یو ویډیو کلیپ هم ډېر وایرل دی چې پای کې اعتراف کوي یو جلسه کې، عام میټینګ نه، جلسه کې، چې جنرال باجوا موږ راوغوښتو د PDM ټول جوماتونو ته یې وویل چې عدم اعتماد راولې ځکه چې عمران خان به 10 کاله پلانینګ کړی دی چې بیا به ناسي. نو یو طرف ته هغوی وایي چې موږ په سیاست کې څه نشته، جنرال باجوا وایي چې زما څه رول نشته.
اوس ورو اعترافونه راځي او حیدروتی لغټ کو خو سیاسي رهنما دی هغه دا وی چې ما د دې عدم اعتماد مخالفت کړو ما وی چې پرې د خپل حکومتو کې غیر مقبول بشي او ختم بشي خو زما چا نه ومنلې نو جنرال باجوا د رژیم چینج او د دې ملک په تباهۍ کې بنیادی کردار ادا کړي او دا ټول به ورسره جنرال فیس کول اوس غیر دی چې په سیاست کې مداخلت کړي خو سیاست کې مداخلت د نن نه دی د جنرال ایوب نه را روان دي نو کو صرف په سیاست کې مداخلت باندې دوی خلاف کورټ مارشل کیږي زم چې بیا به څوک جرنیل پاتې نشي پاکستان کې تاسو خیال دی امید لرم چې تاسو ویډیو خوښ شوی ویډیو مو خوښ شو لایک کې کمنټ کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته